बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन जमंग द फर्स्ट ईयर द बायोलॉजी ने बल नवे चैप्टर शुरू की और द चैप्टर नुम दे प्रोकैरियोट्स नमंग ब डायरेक्ट स्टार्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स द वर्ड्स ना चे द प्रोकैरियोट्स कम वर्ड दे पदी के सोटे के दिन पदी के मुंग तखकारी दोटे के यो के दे फ्रो द फ्रो मींस बिफोर अबल दे के दे कैरियोट्स और कैरियोट पे से कैरियन और कैरियन वही न्यूक्लियस था क्लियर नो द प्रोकैरियोट्स د دې خبرې مقصد دا شو چې زموږ سره په دې دنیا کې داسې سیلز یا داسې ارګینزم شته لکه سپوز دا زموږ سره یو خلیه ده ټیک ده نو په دې خلیه کې زموږ سره ټرو نیوکلیس باندې ټرو نیوکلیس به کې لیک اف ټرو نیوکلیس مقصد دا دی چې دلته کې کومه جینیټیک میټیریل دی یا کوم کروموسوم دی نو دا هغه نه به چپچاپیره هغه نیوکلیر ممبرین هغه به پکې نه لکه ځای چې کوم بیا زورانوم ده لکه دا زموږ نیوکلیس دی نو دا اوریجنل او ټرو سیل نیوکلیس دی دا نو په پروکیریوټس کې به اوس دا نیوکلیر ممبرین نه وي دا کوم چې تاسو زورانوم دا به پکې نه نو داسې جاندارو ته مونږ یا داسې خولیو ته مونږ وایو پروکیریوټس نو ګورئ یو خبر یاد ساتئ زموږ څه چې څومره نن سبا ایکوریاټس دي د پروکیریوټس په مقابله کې بیا زموږ سره ایکوریاټس ارګینزم دي یا ایکوریاټس خلیې دي ایکوریاټس نو په دغه ځناورو کې یا په دغه خلیو کې چې کومه ټرو سیلز دی لکه دا زموږ سره خلیه ده او دا پکې جینیټیک میټیریل دی دا دې نه چپچاپېږي دا کوم سیل ممبرین دی دا سوري دا نیوکلیر ممبرین ده دې ته موږ اوس ټرو نیوکلیس وایو څه ته وایو ټرو نیوکلیس نو دا خبره ما کوله چې لکه دا نن سبا چې کومه دا ایکوریاټس چې کوم سیل یا ارګینزم دی یا جاندار دي نو دا ایوالف شوي دي ایوالف د دې پروکیریوټ نه ایوالف شوي دي او د ایوالف معنی تاسو پیژنئ چې ارتقا پکې راغله ترقي پکې راغله ایډوانسمنټ پکې راغلی لکه د دې چینجز راغلي او دا خو یې بیا جوړ شوي دي بل خبره موږ د نیوکلیس خبره وکړو چې لیک اف ټرو نیوکلیس او بل پکې چې څومره ممبرین باونډډ ارګانیل مقصد دا دی چې د پرد موږ یو ارګانیل دی او دې ارګانیل نه په چاپیره دا پرده دي چې ممبرین نو په دې خلیه کې یا په دې جاندارو کې په دې پروکیریوټ سیلز کې ممبرین باونډ ارګانیل هم نشته لکه دا موږ ایکوریاټس نه په دې کې شته لکه فرض کا دا زموږ سره شوه مایټوکانډریا ټیک ده دا مایټوکانډریا نو په دې کې دا ممبرین دی داسې بل کلوروپلاست چې کومه دی په هغه کې هم دا چپچاپیره د ممبرین شته ګالجي باډیز وغیره دې ټولو کې د دې ارګانیلز کې مطلب ممبرین شته دی خو په پروکیریوټ خلیو کې ممبرین باونډډ ارګانیل نشته ښه جناب نو د پروکیریوټ په مطلب باندې موږ پوه شو بیا ته په پښتو کې وګورئ هغه ارګانیزم یا هغه خلیې که توتار سوی چې په هغو کې لیک اف ټرو نیوکلیس and as well as lack of membrane bounded organelle چې نه پکې ویل ډیفاین خښکلې پرشتهانو نیوکلیس پکې او نه پکې ممبرین باونډډ ارګانیلی دا خبرې شوې د پروکیریوټس خلیو په باره کې ګوري دا کوم پروکیریوټ چې الله تعالی پیدا کړل نه په دې د دې ډېر زیات اهمیت نن سبا زموږ په ژوند کې لکه په دې دنیا کې چې کوم سیستم روان دی په دې سیستم کې د دې پروکیریوټس ډېر زیات اهمیت دی په هغه په ډیټیل موږ نه ځو زه به لنډه دا ویم چې لکه سپوز دا زموږ دنیا ده او په دې دنیا کې په دې اټماسفیر کې نایټروجن دی څوک دی نایټروجن ټیک ده نایټروجن 78% په دې اټماسفیر کې نایټروجن دی دا نایټروجن موږ ته او بوټو ته د ضرورت وي نو دا نایټروجن نه بوټي ډایرکټ استعمالولی شي او نه انیملز ډایرکټ استعمالولی شي بلکې دا نایټروجن بیکټیریا دا کنورټ کی بل شي ته او هغه بل شي بیا دا بوټي راکاږي دایم واخلي او بیا د انیمل نمبر کې نو ګوره دا نایټروجن الله پاک څومره ډېر په دې اټماسفیر کې پیدا کړل ډېر زیات دی خو نه د بوټي مجال چې ډایرکټ استعمال کی نه ځناور استعمالولی شي بلکې دا پروکیریوټس ورازي او دا نایټروجن مطالعه د دې نایټروجن شکل له بل شي شکل تړي او بل شي بیا بوټي راکې شي بوټي کې دا نایټروجن راغی د ته ورننوت دم استعمال کو تام د دې نه بیا استعمال کوم د دې نه علاوه بل چې کم فوټوسینتھسس کې څه شي فوټوسینتھسس په بوټي کې فوټوسینتھسس کې هغه چې کوم اکسیجن جوړي هغه مطلب د دې اټماسفیر لپاره کم دی زموږ په اټماسفیر کې څومره 100% اکسیجن دی
21% اکسیجن دی کنه نو دا چې کوم بوټي دي دا زموږ د پاره دلته ډېر کم اکسیجن جوړوي نو دلته کې دا پروکاریوټس نه دي بکټیریا ساینو بکټیریا ته وایي دا 21% کم اکسیجن چې پوره کیږي په دې دغه کې دا چېرته کمیږي نو دا ډیو ټو پروکاریوټس لګیاري تعالی پروسینز کې او تعالی اکسیجن جوړیږي دا خبره ده د دې علاوه بل خبره ده پروکاریوټ اهمیت کې لکه فرض کې دا زموږ سره یو ځناور مړلی یا یو بوټی خراب شو مړ شو نو دا د دنیا د مخ نه ورو ختمي دا څوک ختمي دا هم دا پروکاریوټ ختمي که فرض کې دا پروکاریوټ نه وي نو دا ځناور او دا بوټی ورته په دې دنیا کې دغسې پروت وي دا بوینه وغیره به کولی نو ډېره غټه مسله به وه خو الحمدلله دا پروکاریوټس دي او راځي او دا ختمي نو دا زموږ سره ایز کلینر کار هم کوي ښه دا خو د پروکاریوټس شارټکټ ما تاسو ته اهمیت وایي اوس په دې پروکاریوټس په باره کې مونږ د دیو په دې 5 کینګډم کلاسیفیکیشن کې د دیو حیثیت سره د دیو ګوره زموږ سره په 1969 کې رابرټ وایټ ټاکر 5 کینګډم کلاسیفیکیشن کړی دی مطلب د ټول جانداري په 5 ګروپونو کې تقسیم کړلی د دې نه مخکې ارسټوټل نوم یو ساینټسټ و د دې سر نه راشي ارسټوټل چې څومره جاندار دي هغه څومره ارګینزم دي هغه په څه کې تقسیم کړلی هغه په 2 ګروپونو کې تقسیم کړلی یو دی په پلانټس کې کلیر او بل دی په انیملز کې ټیک ده نو دلته کې چې اوس موږ د پروکاریوټ یا د یونیسیلر یا د کچي جاندار په هغه ټایم کې دومره ایډوانسمنټ خبرې خو نه وي مایکروسکوپ وغیره نه وي خو په هر په دنیا کې چې څومره لیوینګ ارګانیزم هغه په 2 غټو ګروپونو کې تقسیم کړي ښه جناب بیا چې ورو ترقي راتله ورو ساینټسټ وخیارېدو سب اپریټرز وغیره راتله نو په هغه کې بیا په 1861 کې یو ساینټسټ راغی په 1861 کې او د دې ساینټسټ نوم دی جان هاګ دی جان هاګ داسې چلو کو چې د یو ګروپ جوړ کړو د هغه پروټیسټا د ګروپ نوم پروټیسټا په دې پروټیسټا کې د ټول مایکرو ارګانیزم کې هغه د دې پروټیسټا ګروپ نوم کې چې څومره مایکرو ارګانیزم په دنیا کې یا پته وای یا نه و هغه په کوم په دې 2 کینګډم کلاسیفیکیشن کې چې کوم ارسټوټل جوړ کړی په پلانټ کې راتله ټیک ده ټول مایکرو ارګانیزم په کینګډم پلانټ کې راتله نو بیا چې دا 1866 کې جان هاګ راغی نو جان هاګ داسې چلو چې دا دې بوټونه یا دې 2 کینګډم کلاسیفیکیشن نه د مایکرو ارګانیزم نه دي مایکرو ارګانیزم دا یې ترې راواخیسته او دوی له ځان نه غټ ګروپ جوړ کړو پروټیسټا ګروپ ورته کېښو هغه ګروپ له سره کېښو پروټیسټا ټیک ده نو په پروټیسټا کې بیا مسلې رالې لکه وروستو چې بیا مطلب ترقي راتله نو مسلې به بیا پکې پیدا کېدي نو بیا یو بل ساینټسټ راغی لکه فرض کړه دا زموږ سره یو غټ خاندان دی ټیک ده غټ کینګډم دی دا پروټیسټا دی نو دا پروټیسټا چا جوړ کړی دا جان هاګ جوړ کړی ټیک ده نو بیا په 1866 کې ارنسټ هیکل راغی مونیرا ګروپ فار آل پروکاریوټس هغه داسې چلو کو چې مایکرو ارګانیزم خو ټول په پروټیسټا کې دی خو نو دا ارنسټ هیکل راغی په 1866 کې هغه یو بل ګروپ جوړ کړ بل ګروپ په دې پروټیسټ کې یو کرچیشن ګروپ یې جوړ کړی دا ټیک ده نو هغه دا ویل چې یاره دوی له ځان په دې غټ ملک چرته وړه شان ضلع یو صوبه ورکړو نو هغه ته هغه صوبې هغه ضلع ته ورکړو مونیرا نوم څه شی مونیرا دا یو کوټیشن ګروپ جوړ کړو چا دغه ارنسټ هیکل کله جوړ کړو په 1866 کې ګوره مونیرا ګروپ فار آل پروکاریوټس څومره چې پروکاریوټس موږ ګوره دې پروکاریوټ باره کې خبر کوو نو په 1866 کې دې پروټیسټ په دې غټ کینګډم کې هغه کینګډم جوړ کړی و که نه هاګ نو ده پکې ویل چې یاره موږ به دې پروکاریوټس د ورکوټ شان ګروپ جوړ کړو نو هغه ته مونیرا ویل ښه دا هم څه ټایمه پورې روان و دا قسم بیا خرابېده بیا په 1938 کې هربرټ کیپلین راغی هربرټ کیپلین سیپاریټ مونیرا فرام پروټیسټا نو دلته کې اوس پروټیسټا خوله داسې ورکوټه غوندې کې ضلعګۍ غوندې کې نو دلته کې هربرټ کیپلین چې کوم دی په 1938 کې د دې ګروپ نه دا شی جدا کړو ټیک ده دا دې جدا کړو لکه دا پروټیسټا ځان پاتې شو او دا مونیرا ځان له غټ کینګډم دا ځان ملک شو کینګډم ځان له بچای شو نو په 1938 کې کینګډم مونیرا دلته مخکې دته د صوبیه ضلعي حیثیت میلاو اوس د ملک د کینګډم د بادشاهي حیثیت میلاو شو دا ورته
هارورډ کې پلان ورکوم. نو ګوره ټیکسانومیک پوزیشن اف پروکاریات ان 5 کینګډم کلاسیفیکیشن. نو په هغه کې په 5 کینګډم کلاسیفیکیشن د مخکې رابرټ واټاګر چې په 1969 کې کومه جوړ کړم د دې نه مخکې خو دې ساینټسټ وراله پروکاریات به کله یو ځای کې ویشتو کله بل ځای کې ته کله بل ځای کې ته بیا په 1938 کې د ځان له کینګډم ولا جوړ کوم. کینګډم مونیرا چې څه ته وایي کینګډم مونیرا ولا د چا حصه وه د پروټیسټ وه که نه. نو په هغه کې بیا څه ګډ بوډ مطلب داسې څه خبرې وي چې یو بند جدا وي لکه ډېر غټ ډیفرنس وکړي. نو هیک ویل چې یاره دا خو دې زه سمې نه کړي نو دله به ځان له ګروپ او ځانه به چا جوړه کړو کینګډم وایي جوړ هغه جوړ نو هغه دې جدا کړو. نو بیا چې کله رابرټ وایټاکر په 1969 کې راغی نو د ټوټل چې څومره ارګینز دی هغه په 5 بادشاهانو کې تقسیم کړي 5 کینګډم کې هغه تقسیم کړي. نو په هغه کې زموږ یو کینګډم مونیرا خو هغه چې کومه جوړه هغه دا بل یو ګروپ یې جوړ کړ فنجای بل پروټیسټا بل فلانټي او بل انیمیلیا. رابرټ وایټاکر په 1969 کې ټول ارګینزم چې په دنیا کې څومره که مایکرو ارګینزم دی او که غټ ارګینزم دی په دې 5 ګروپونو کې تقسیم شو. نو زموږ سره د پروکاریات حیثیت یا پوزیشن دلته دا دی په کینګډم مونیرا کې دا زموږ سره پراته دي. د دې نه بیا وروستو دا 5 کینګډم کلاسیفیکیشن اوس هم دی خو دې نه بیا وروستو دا ټول ارګینزم بیا مزید په 3 ډومین کې تقسیم شو. ګوره کینګډم یو کینګډم کلاسیفیکیشن 5 کینګډم نو بیا دا ټول ارګینزم په 3 غټ ډومین کې په غټ ګروپونو کې تقسیم کړو. نو هغه غټ ګروپونه کوم دي بیکټیریا آرکیا او یوکیریا په دې کې تقسیم کړو. جناب د رابرټ وایټاکر د کلاسیفیکیشن چې کومه شوې ده 5 کینګډم کلاسیفیکیشن دا چې کومه 15 دغه دي د بادشاهي د کینګډمز دي. د دې نه بعد وروسته بیا دا ټول ارګینزمز په 3 غټو ګروپونو کې تقسیمېږي 3 غټو ګروپونو 3 ډومین سیستم نه ته وي. نو په هغه سیستم کې زموږ سره یو ډومین دی. ډومین دی ګروپ ته موږ مخکې کینګډم وایو بر دلته موږ کینګډم وایو دلته تاسو ډومین وایو. ډومین مطلب د یو ایډوانس او یو اعلی او یو بهترین کلاسیفیکیشن دی. نو یو ډومین پکې زموږ سره د بیکټیریا او دویم نمبر پسې وو آرکیا او 3 نمبر پسې وو یوکیریا دا 3 ډومین دي زموږ سره. نو اوس په دې 3 ډومینو کې ګوره یو بیکټیریا ده یو آرکیا ده یو یوکیریا ده. نو دې یوکیریا ته لږ وګورئ دی خو ګورئ لکه په 5 کینګډم کلاسیفیکیشن کې فنجای پروټیسټا پلانټي او انیمیلیا دا څلورې په دې کې کېښودو. ښه نو په یوکیریا کې دا څلور نو ګروپونه څلور کینګډم کېښودي پروټیسټا فنجای پلانټي او انیمیلیا دا خو راغله په دغه کې په ډومین یوکیریا کې راغله او آرکیا ځانه ډومین دی او بیکټیریا ځانه ډومین دی. نو ګورئ دا زموږ سره ټوټل شو ایکوریاټس یوکیریاټس او دا آرکیا او بیکټیریا دا دونه څوک دي دا زموږ سره دي پروکاریاټس. ګورئ په دې دنیا کې د ټولو نه اولنی چې کوم جاندار هغه آرکیا و دا آرکیا. نو دا اوس چې کومه بیکټیریا دا اصل کې دا آرکیا ایوالو شوي نو دی دا اوسنۍ چې کوم بیکټیریا دا دې جوړې دي. مطلب دا دی چې دا زموږ سره اولنی چې کوم جاندار دی آرکیا د 3.5 بلین ایئرز ایگو دا ارګینزم موجود دا آرکیا ٹھیک ده. نو دی آرکیا کې بیا ایوولوشن وشو ایوولوشن تاسو پیژنئ چې په جاندار کې ګریجولي لږ چینج راځي او دا د وست ټایم دا بیکټیریا ته دیونه جوړه شو دا ٹھیک ده. دا بیکټیریا د دی آرکیا نه جوړه شوې ده. خانو آرکیا ځانه ډومین دی او بیکټیریا ځانه ډومین دی. ان شاء الله بیا د آرکیا او د بیکټیریا په باره کې په تفصیل باندې ځاله ټاپک په دې باندې ډسکس کوو.